رحمت الله علیه فرمایي گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبا بدستم بدو گفتم که مشک یا عبیری که از بوی دل عبید تو مستم بگفتم من گلی ناچیز بودم ولکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من نصر کرد وگرنه من همان حاکم کی هستم. فرمایي سادي صاحب لاړم حمام ته هلته مې یو ډېره مزیدار او خوشبوداره خټه ولیده. مالک وی خټې ته ګوره خوشبویې ته ګوره خټه څنګه خوشبویي کوي خټې ته ګوره خوشبویې ته ګوره زنګ دا طالبان وی خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره خټې ته ګوره خوشبویې ته ګوره وی ما دې خټې ته خطاب وکړو بگفتا من گلی جا چیز بودم ولکن مدتی با گل نشستم چې ته مشکیو کو انبره نو خټه ما ته وی بگفتا من گلی نا چیز بودم زیو بیکار او بدبودار خټو لیکن ما د ګل سره تعلق او یارانه نشست او برخاص او مصاحبت او ملګرتیا اختیار کړه جمال هم نشین در من نصر کرد وگرنه من همان حاکم کی هستم. د ګل هغې ناستې په ما کې دا اثر پیدا کړ اوس ما نم خوشبویي دي خو ګل سره زما تعلق نه وي ګل سره زما یارانه نه وي ګل سره زما نشست او برخاص او ملګرتیا او مصاحبت نه وي زه هغه بیکار او بدبوداره خټوم. ایو شاعر وی پښتو وی په دکان د عطاري سړی عطار شي په دکان د عطاري سړی عطار شي په اور سودی کو مرګري د لوهار شي یو سړی اتر پروز سره کینی اتر خرڅونکی اترم ته ماخله اسی ور سره کینا لیکن تانه به خوشبوئی او لوار سره کیږي په دې باندې جامع ټک ټک وی چې چا د داسې علماو د داسې بزرګانو هم نشینی اختیار کړه دنیا به هم د چین او د سکون وی اخرت کې بم فوز او فلاح او بهبود د لپاره مقدر وی چې موږ د دې علماو په لاس کې لاس ورکو د دې بزرګانو په لاس کې لاس ورکو دنیا به هم د چین او د سکون وی زنده بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی مالک ابن دینار رحمت الله علیه یو ځل د یو دهری سره مناظره ده کیمونیست او کیمونیزم نظری چې د الله د وجود نه منکر ډېر دلایل ورته پیش کړ طالبانو په جوه د نسلم په ډېرې نه سونه منه وی راځي یو عملی مناظره بو وی څنګه عملی اور ببل کو او زبستا لاس د اور په لمبو کې ونیسم چې د چا لاس اوس وزید هغه په ناحق یو څوک بشوي باقي وډیره خبر اور بل خلق راجم شو چې کله اور تیز او تلم به شروع کړی مالک ابن دینار رحمت الله علیه داغه دهری لاسونی وداس یو غنټی پوری نیولې دي لیکن د دواړو یو وختمن وسوځي چې شپشوا نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه الله ته التجا کوي اے رب ذل جلال ته د حق مرسته کوونکی د حق ملګری تا د دې دهری چې ستا د وجود نه منکر تا د لاس ولو نسیز یو غیبی आवाज ول راځي وی او مالک ابن دینار زداغی چالا سنگو سوزم چه داغ لاستا پلاس کے پروت تھے میں نے آپ کی ہاتھ کی لاج رکھتی ہوئی ان کی ہاتھ کو نہیں جلایا مستا دلاس دا وجینا ددا سے بزرگانو پلاس کے دلاس پروتو زکا ماو نسیز ستا دلاس دا عزت دا وجینا ما دا غلاسو نسیز دیدی یواد اخپل ها کیک دی اور کې دې سوزو مو کنه سوزو بلاس چې چا د داسې بزرګانو په لاس کې لاس ورکړ د دې علماو په لاس د دې هم نشینی اختیار کړه دنیا به هم د چین او د سکون وي اخرت کې بم فوز او فلاح او بهبود کامیابی او کامرانی دي د لپاره مقدر دي زنګ دي علماو کې ډاکټر عبدالحی رحمت الله علیه تیر شوی دی کراچۍ کې زنګ د موجوده مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدوه داغه استادم دی او مرشدم دی د هندستان یو شاعر دی حفیظ جنفوری یو ځل ډاکټر عبدالحی رحمت الله علیه توی حضرت زه تا پیژنم چې یو بیرسټری 12 اټلای LLB دی کړي د وکالت تی کړي دی لیکن ستا په سر دا پټکی د اوچته پنسي ته چا خو دی لیدي لوی لوی علما راځي استاد د سبوسی کې استالاس کولی ورته وی ما د علماو د داسې بزرګانو په لاس کې لاس ور کړی دی ویتا د چا په لاس کې لاس وی ما د تنویر رحمت الله علیه په لاس کې لاس ور دی ډیر شرابیو د حفیظ جنفوری چې کله به مشاعره ته وروړو په کټ کې به وروړو ډیر شرابو د وجه خو چې کله به خپل کلام شروع کو تو پوری مجلس پر سناټا چاته ټول مجلس باندې به خاموشي داری شي تانبون تلار چې کله تانوی صاحب خانقات وری باری ګیره اخره چې تانوی صاحب سره ملو شاغ ورته او د الله بنده لغون دی نور ستا په مخ راغلی و غدم کټک نو دی ورته وی جی دې د پاره مې کټک چې ته حکیم الامتی او زه مریض الامتی
ته حکیم الامت یې زه مریض الامت یم چې یو مریض ډاکټر لذي طبيب له خپل مرض وته پوره اشکار کړي دې د پاره چې بهترینه نسخه ول تجویز خدای نه رسو په دې باندې بیا چاره نه لګي دا غلاس کې لاس ورک وی حضرت ما ته سلور دعاګانې وکړه یو الله د ګری پر خودو توفیق راکړي یو الله مې د شراب ونواړي یو الله راته د حس سعادت نصیب کړي الله دې موږ ټول ته بار بار نصیب کړي او سلورم الله راته مغفرت نصیب سلور دعاګانې ورته وکړه چراغ شراب پرې خو د بیمار شو د عمر شرابي سرکاري ډاکټران راځي چې سرکاري شاعرو ورته وی شراب سکا ته د قوم عظیم سرمایه سره چې دای جل تلبیک وفات نشي وی کو شراب سکم سو کاله بجم دی وی تقریبا 12-13 سال او کو نسکم وی یو کال کمو بیش وی ما پرې خو دی د الله لپاره بس الله دې یری دا پرې الله ولا صحتم ورته ګریم پرې خو دا الله وته د حس سعادتم نصیب او چې کله وفات کېد نو خپل دیوانه راغوس ای کې د یو درو شیرونه اضافه وکړه وی میری کل کر سیاہ کاری کو دیکھو میری کل کر سیاہ کاری کو دیکھو اور ان کی شانی ستاری کو دیکھو گڑا جاتا ہوں جیتی جی زمین میں گناہوں کی گراباری کو دیکھو ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے بئی غفلتی ہوشیاری کو دیکھو دیویو جائے جلتے لبیکو وی زمادا کلم گناہوں نو وینا طول عمر میں پشرابو او کبابو نشو تماشو کے دیر او د گناہوں دومره بوجھ میں پسرو گڑا جاتا ہوں جیتی جی زمین میں گناہوں کی گراباری کو دیکھو دومره بوجھ میں پسرو چی جمدی پزمکا خیدم لیکن آخر وقت اللہ ذوالجلال د خواب غفلت نرا بیدار کړم او د داسې بزرگانو پلاس کې ملاس ورک ہوا بیعت حفیظ اشرف علی تھے بئی غفلتی ہوشیاری کو دے چې چا د داسې بزرگانو پلاس کې لاس ورک د دې علماو ها پلاس کې لاس ورک د دې هم نشینی اختیار کا د دې مدارسو او طالبانو ضروريات فراهم کړ دنیا به د چین او د سکون وی اخرت کې بم فوز او فلاح او بهبود د دفاره مقدر وی ما وی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای عبد الله ابن عباس روایت دی ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخريب رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کم سینه کې د قران سیسه نیوی د قران سیسه محفوظ نیوی د دې مثال کلبه پشان دی اوروان کندر دی روان کندر کې شیطانان او جنات وی دنه هم شیطانی کارونه کوي راځي چې موږ خپل بچي قران سره وابسته کو جمعهتون او مدرسو سره وابسته کو د دې علماو سرپرستی کې ورکو د دې علماو هم نشینی اختیار کی قسم دی ستا دسبوسی بکی ستا لاس پخولی او اخرت کې بم ستا د فارست کې جاری وي موږ د انګریزي تعلیم مخالف نه یو ام د وخت تقاضا ده هم تقاضا ده خو زموږ مقصد قران او حدیث علم ایو سړی د پارویم چې دین سره تعلق نه وي صرف دنیا سره تعلق نه یو ځی باندې ډیر انګریزي تعلیم کو ډیر سبق وي خو دین سره هیڅ تعلق او ربط نه هیڅ د دین لاري ورته نه وخول ډیر لوی افسوس مکه خرصول لوی افسر ولګي یو ځلی د خپل ملاقات لاله نو په خواني زمنګ مشران ته پدشتا خلکې به چولې او پڼې او جامي چا بدلولي چرته خپل جواب دی پس په میاش پس چا خلکو جامي بدلولي ناغه پیاده مظلم کړی او جامیم کې ګرد او غبار په پروتو چې ورغه د زوی ملاقات زوی وسره ملوش کینا سلبار بیٹک کې زوی کور تلا د دې زوی نوکر او سرکاري نو دې پلار تولید ته زما د سیب سره لګي ویجه ستاده سیب پلار ایم کړ یو خاطر زما د سیب پلار ورغه چاپی ولا شروع کړ وی سیب خو می وی چې دامه د پلار آشنا دی وی سیب می وی چې دامه د پلار یا لو چې دامه د پلار آشنا وی داسي ویری دیو وی زه ورته وای چې زه د پلار آشنا نیم زه د مور آشنا یم زه د پلار آشنا نیم او لعنت چې زماغه ارس زایل علی ولی دین سره تعلق نه ایو سری پلار مرشو جړلې خل پینشډ یا اوس خو جړل چاوتی ولی جاری ته خلوي سری وی جانم پدې چې پلار ماته د انګریزي تعلیم لاره خودلې خو د جمعه او د مدرسې لاره ماته نه خودلې نن می پلار مرد قسم دې ما جنازه نه کزګه مال جنازه نه راځي ما ته جنازه نه خودلې قسم دې تاسو په خپل بچو دین وای جمعه سره مدرسو سره وابسته کې ستا عزت پکې ستا دسبوسی بکې تا بخپل قبله او کعبه غني
او دا مرن رسو ساده پارا بصدقه جاریه وی ذکر الله ذو الجلال فرمای ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله ذو الجلال فرمای زدا خپل کتاب چاله په میراث سرور کو الذين اصطفينا من عبادنا چالا اگله چې ما داغه انتخاب کړی دی میری چنی ہوئی بندے ہے زما پنیز برگزیدہ ور ما داغه انتخاب کړی منګم انتخاب کو د ایم پی او د ایم ان او دا ناظمانو انتخاب منګ کو او د علماء او د حافظانو انتخاب الله په اسمان کې کوي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا زدا موږ د خپل کتاب الله وی چاله په میراث سره ورکو چې ما ته برگزیده دي ما داغه انتخاب کړی دی. فمنهم ظالم لنفسه امام قرطبی معنا کوي ظالم سمانا چې د قران تلاوت کوي عمل فيه نه کوي. ومنهم مقتصد امام قرطبی معنا کوي مقتصد سمانا چې د قران تلاوت هم کوي او عمل هم کوي. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله د دین سم مراد د امام قرطبی وی چې د قران تلاوت هم کوي عمل پم کوي او د قران عالم هم وي لیکن درو له خدای پاک جنت ورکړي. فرق د مراتب وبوي جنت پټول الله ورکړي. کو تاسو غواړئ چې زمنګ بچی دي هم په دغه زمره کې راشي تاسو خپل بچی جمعهتونو مدرسو سره وابسته کې قسم دی دنیا بم د چینو د سکون وي او په آخرت کې بم فوز او فلاح او بهبود تاسو لپاره دا مقدر وي. زدا وخت د ادمه